बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वक्त सुबह डिस्कवरी चैनल जयम मोहम्मद सादिक खान दफ्तर कैमरामैन मोहम्मद नबील खान और दाफिजुल्लाह शमशाह हमरा और सराय शायर हमरा हम सास खिदमत के हाजिर یم زمونږ د پروګرام چې کوم نن اول ټاپک دی او تاسو څنګه تاسو ته پته ده چې زمونږ پروګرام هم شروعات هم دی نن اوله ورځ دی زمونږ د پروګرام د دې نه مخکې موږ په دې پردې باندې په ډیسکن باندې موږ به نن د خپل پروګرام شروعات د خپل علاقې د یو شاعر نه هم کوو او ورسره به د خپل علاقې د یو مسلې باندې هم خبره کوو زمونږ د علاقې چې کومه یوه غټه مسله ده هغه دا زندګي زمونږ علاقې کې چې په دې باندې ډېر رنګونه هم پراته دي چې تاسو ته څنګه پته ده چې په دې علاقې کې په دې ملک کې بلکې په ټولې دنیا کې وبا خپره شوې ده چې د هغې نامه ده کرونا وایرس دغه وبا څنګه خپره شوې ده هغه الله تعالی ته هر څه معلوم دي او ورسره د هغوی بندګانو ته لږ هم عوامو ته هم معلوم دي چې دا وبا خپره شوې د ګندګۍ د وجې ځکه چې موږ څومره ځان صفا ساتو دغه وبا نه به هم بچ شو نو د دې مطلب دا چې دا وبا د ګندګۍ نه خپره شوې ده نو اول موږ له پکار دي چې د خپل کور صفایي راولو ورسره د خپل کور صفایي سره د خپلې محلې چې کوم ځای کې موږ اوسېږو کوم محلې کې موږ اوسېږو د هغې صفایي هم راولو ځکه چې دا زموږ د ایمان یوه حصه ده صفایي زموږ د ایمان حصه ده نبي علیه السلام د مختلفو حدیثونو دا ثابته شوې ده چې ایمان صفایي د ایمان یوه حصه ده نو موږ دا دین حصه ده زموږ د ایمان حصه ده صفایي موږ دا پکار دي چې د خپل ورسره د محلې هم صفایي راولو د دې نه علاوه زموږ چې کوم کلی دی کوم کلي کې موږ اوسېږو د هغې صفایي راولو او د ملک هم صفایي راولو دا به صفایي به څنګه راځي دا صفایي به موږ شروع کوو اول د خپل کور نه یا د خپلې محلې نه یا به د خپل کلي نه او بیا ورسره د خپل ملک نه په دې مهم کې به په دې صفایي مهم کې به موږ ټول خپل کردار ادا کوو نو تاسو ټول له پکار دي موږ تاسو نه درخواست کوو ګرانو کتونکو چې تاسو په دې کې خاص کردار هم ادا کړئ او موږ سره مرسته هم وکړئ چې دا ویډیو مخکې هم ورسي بله خبره زموږ په علاقې کې مختلفو ځایونو کې ګندونه هم پراته دي دا ټوله خبره ده چې زموږ علاقې کې ګندونه هم پراته دي مختلفو ځایونو کې نو دغه ګندونه چې حکومت ته پکار دا ده چې ګاډي د واسطې کړو او دغه ګرامین دغه ګندونه هم لري دغه دغې طریقې باندې به زموږ علاقه صفا شي بله خبره زموږ په علاقې کې غټ بازار دی چې د هغې بازار مختلف ځایونو کې مختلف دکانداران دي هغوی سره ډېره زیاته ګندګي وي هغه ګندګي هغوی خاص ځای ته نه رسوي دې له پکار دا دي چې دغه ګندګي یو خاص ځای ته ورسوي یو خاص مقام ته ورسوي چې هغه دې کې آبادي نه وي نو دغه ګندګۍ نه به مختلف بیماریانې نه لګي مختلف بیماریانې لګي د دغه ګندګۍ نه صرف کرونا وایرس نه چې کرونا وایرس دی مختلف بیماریانې لګي دغه ګندګۍ نه نو زموږ ټولو دا فریضه ده زموږ ټولو دا فرض دي په موږ ټولو باندې دا فرض دي هم دیني فرض دي هم دنیاوي فرض دي چې موږ د دغې صفایۍ کې یو خاص کردار ادا کړو زموږ پروګرام چې څنګه شروعات وشو نن تاسو د دې بارے کې څه ووایئ د خپلو رفیقو ته څنګه تاسو کړو زموږ د کلي د صفایۍ په هکله او د یو شاعر د ملاقات په هکله موږ راغلي یو د حجرې نه د خلکو سره زموږ دا یو دوه ملګري موږ سره نو موږ راغلي یو موږ شاعر سره ملاوي کوو د خپل کلي یو خاص شاعر د زموږ د سره ملاوي دوی سره موږ خپل خیالات اظهار کوو او د خپلې کلي صفایۍ په هکله هم خبرې کوو څنګه چې تاسو ووایئ چې یاره زموږ کلي کې ګندګي ده کوم هغه خبره ورته وکړمه چې یاره لکه یو کس دی سهار د وخته یا په ټایم کې کپړه صفا واچوي سرکاري او راوځي بلکل راوځي بازار ته هم ځي او واپس چې کوم د کور نه راشي نو د هغه حالت دومره خراب دي داسې ګډوډي چې ټول رومونه پېژني چې د صفا کپړې جوړېږي بلکل نو دا دې وجې ویل چې یاره ګندګي ده صفایي نشته چېرته بوټي نشته خلک راواسي بوټي وایي نو زموږ کلي کې او زموږ په کلي کې بوټي نشته په شاعري چې کوم کلي دي نه چې مخکې زموږ نو هغه چې کوم دي هغې کې ډېرې بوټي نشته
پریښې دي موږ هغه هم پلو هغه سنت به موږ پلو بالکل هغه موږ پلو نو چې کوم ده هغه موږ په دې حق راغلي یو ځای چې موږ د مهاجر سره د شاعر سره د طبیب سره چې کوم د یو خاص شخصیت انا د سره موږ خبرې کوو په دې حق ده او د دوی نه کلامونه مورو او هر یوه خبره به چې کوم ده دوی سره مخې ته کېږدو چې موږ دې توفیق باندې راغلي یو او دا خبره به موږ چیرو نو تاسو پکې څه وایئ ښځې تاسو د حفیظ ورور خپل چې کوم هغه ښه خیالات وو هغه مو هم اورېدل اوس تاسو چې څنګه تاسو ته معلوم دي زموږ علاقه یو غټ مصیبت کې راوه اول غټ مصیبت دهشتګردي وه د دې نه بعد یو غټ مصیبت اوس بل راغلی دی چې هغې دا نوم دی کرونا وایرس هم خلک ډېر زیات داسې کړي دي چې بالکل د کاروبار نه یې ویستي دي د خپل روزګار نه یې ویستي دي د خپل واده خاطۍ نه هم ویستي دي د هغې د لاسه زموږ کلی چې کوم دی ورسره ټوله دنیا هم متاثره شوې ده خو زموږ د کلي خلک ډېر زیات غریبانان دي هو زموږ د کلي خلک خو داسې خلک دي چې ټول بیمار دي سهار لاړ شي بټایله او چې ماښام راځي نو چې خپل کلي ته نه وي ګټلی نو هغې ته ډېره مشکل ده چې د خپل کور هغه کار باندې روان دي ځکه چې یو بیمار چې ورته په کور کې سړی نو بیا هغه بیمار چې کوم ده ډاکټر ته بوځي نو هغه ټوله بالکل د هغې یو بیمار سره راغلی نو شکر دی زموږ علاقه خو د امن طرف ته راغله خو مونږ د دوا پکار ده زموږ د قوم نه دا یو درخواست دی چې هغوی دې خپله ګندګي یو خواته ډډه کوي او د دې ګندګانو ټول ماحول صفا ساتي ځکه دې سره به زموږ آب و هوا هم صفا وي ورسره به زموږ ماشومان نه بیمارېږي تاسو ته پته ده چې کرونا وایرس ماشومان ته ډېر زیات لګي او ورسره عمر رسېده خلکو ته هم لګي د دې نه به زموږ خلک به زموږ چې کوم عوام دي دا به بچ پاتې شي بله خبره زموږ علاقه چې جګړه د هم پته وه هغې نه ټول د امن طرف ته راغلې ده او دا امن به اوس موږ خپله نه خرابوو او دې امن له به موږ یو مخکې یو انداز ورکوو چې هغه زموږ په رسم و رواج باندې ډیپنډ کوي زموږ په شاعر او ادیب باندې هم ډیپنډ کوي نو موږ دلته موجود یو علاقې یو عام یو خاص سړي سره چې هغه زموږ د علاقې یو شاعر دی هغه به مزاحیه شاعرۍ کې هم یو غټ کردار ادا کوي او مهارت ساتي ورسره خاص سیریس چې کوم شاعري هغې کې هم یو غټ کردار ادا کوي ورسره به پیدامان چې کوم کاروان دی ادبي کاروان دی هغې کې هم یو غټ کردار ادا کړی دی هر وخت شاعري شوي نو دوی پکې موجود وي د دې خزانچي هم پاتې شوی دی نو راځئ چې هغې سره موږ خپل تعارف وکړو او تاسو سره هم تعارف وکړو السلام علیکم ماما وعلیکم السلام ماما تاسو خپل تعارف وکړئ زموږ کتونکو ته صاحب زمان شغل ملنگ زرگر دے جی لفید امان پختو ادبی کاروان خزانچی بھی ماں بالکل اور مزاحیہ شاعر بالکل ماشاء اللہ مزاحی لکھے گا ماں اور صاحب دومره تجربه بھی نشته ده زه د شاعرانو صاحبانو په نظمونو په لوبو باندې په غزلو باندې مزاحیه پیروګي کوم چې هغې ته تصمیم وي بالکل ویلی شي نو بس زما خو ډېر تعلیم شته نو بس ما ته بس دا والی شوي که ده بالکل صحیح شو بس زه ورسره روان یم او بس هغه چاته شریک یم بالکل ماشاء الله ستاسو خو چې کوم دا ډېره غټه تجربه شوې ده دا په دې باندې ډیپنډ کوي ستاسو تعلیم نشته خو ماشاء الله ستاسو تجربه چې کوم ده دا ډېره زیاته شوې ده او الله تعالی یې تاسو نوره تجربه هم دغسې برقرار وساتي چې مخکې هم فرار شو تاسو سره به نن موږ د خپلو ګرانو کتونکو ملاقات هم وکړو واسطه مبارک هم وکړو اوس به ستاسو کلام هم دې ډول چې ستاسو کوم کلام دی موږ سره شریکه کړئ چې موږ دې متاثره شو السلام علیکم ګرانو مینهوالو ستاسو په خدمت کې زه یو کلام پیش کوم الله دې چې تاسو خوښ ولې ونه خوښېږي وي جانانا خفه نشي که موت تا ته ګوته نیسي جانانا خفه نشي که موت تا ته ګوته نیسي د دې زمانې خلک بادشاه ته ګوته نیسي بالکل بالکل او
او بل ته بوته نیسي ځان ته نه ویني څلور ګوتې بل ته بوته نیسي ځان ته نه ویني څلور ګوتې دلته د ګناه ډک بې ګناه ته بوته نیسي امی غلې ملا غلې عوام غلې ملګرو امی غلې ملا غلې عوام غلې ملګرو نو دې کې به ملګرو څوک چا ته بوته نیسي واجب مهرباني او رقیب پستر ګورون شدا نظر ته نه به واخلا رقیب پستر ګورون شدا نظر ته نه به واخلا نو کلی چاته نشته را تا ته وته یو ځل ماما واجبانی رقیب پستر ګورون شدا نظر ته نه به واخلا نو کلی چاته نشته چې دا تا ته وته نشي واجب مهرباني یو ځل ملګرو چې په چو جارم یو ځل ملګرو چې په چو جارم ډېر شته په زړه دا چشنا ته وته نشي واجب مهرباني او مته بلی چې جانان دې دوکبال دې هڅه غنجبل ماما څنګه تاسو شی وریدا د سیریس دغه نه علاوه شاعرانه علاوه هغه مزافیا پیروډي او شاعرای کې هم یو غټ مهارت ساتي تاسو ته پته لرو چې زمون علاقې چې کوم خلک دی هغه مزاح هم خوښوي راځي چې غنجبل ماما نه هم دغه مزافیا شاعري هم او تاسو سره شریک وو غنجبل ماما تاسو خپل انداز سره پیش کړئ او سره تاسو په دین په څه انداز کې پیش کولای شئ هم د سره شي تاسو هم په دې کې چې کوم تاسو راوي تاسو زړه واړی هم درته تاسو ګرانو او لیدونکو السلام علیکم زه تاسو ته یو ځای چې د عبدالوهاب دغه د عبدالواحد ټیکارا خجي دا چې ثوابه ده کوي کوم ځای ده په دې لپاره چې هغه چې وګوره د زما څنګه باندې دې دې مشهور ده او څنګه غلامان سره په سنداري دي او څنګه په دې باندې ما به روړي کړی دا او که څه غلطي نه مرګور نه معافي غواړم په ترانو کې راځم ما سنجه معلومان سنجه خدی جگر ماری دی مرکن تیار سنجو کی بودروالی سرپتی سوٹروالی سرپتی موٹروالی سنگا کبر پر بودی جیدی سوٹی داری دی مرکن تیاری سنجو مسیم دی سرغتا وسیم دی سنجو دی ردی دی سنجه معلومان سنجه داری داری دی سرپتی جیونا ہریو جیب سب خلاری دیو مرچا میں تیاری سن میں بھی شوگانی دی سن زما چلگانی دی سن میں بھی شوگانی دی امور ہے مخاطر آتی سن میں گانی دیو مرچا میں تیاری سن میں بھی شوگانی دی سن زما چلگانی دی سن میں بھی شوگانی دی امور ہے مخاطر آتی سن میں گانی دیو مرچا میں سنگی ساتری خارو جانے پاری پاری مہربانی کوکے پگا غمزمان کنشو پگا زمزمان سنگی ماشمانی سنگی خزی تانی داری دیو من کمی تیاری سنگی کنسو ندی سنگی پرکو ندی سنگی پرکو آخو ندی سنگی پیدر جنن خیست دخیر ماری دیو من کمی تیاری سن میں ساکی سپگی دی سن پما کی اڑگی دی سن لا کرمگی دی سن کی غنچہ بلار وانی لا پلائی دیو من کمی بیاری پکم زمان پکم زمان سن میں ماشی مانی سن میں خزی جگر ماری دی من کمی تیاری والسلام ماما تاسو چې کوم دی تاسو نو یو سوال هم بلم مونږ ته سوال هم بل رایا کومه تاسو چې تاسو په دې شاعر کې یو استاد سره یا تاسو شامل تاسو شي یو سمو او جما یو استاد او په دې مسله ما مې چې
کاروان نظامان پختو ادبی کاروان د غونډې سفر استعلاله او دا مشاعره او مباشرې هغه د ما استاد دی الله وبارک چې استاد د ما خدا چې کوم دا حقیقت شاعري چې کوم دا کنه د دې د ما استاد دا او مزاحیه چې کوم دا ما خپل چانه دی او ګل محمد جانوان نامه دی جانه را نو هغه سره چې دې ماده کې نو هغه استاد دی تاسو موږ یو شاعر مزاحیه تاسو موږ یو ځل بیا راغلی تاسو په ورته راغلی تاسو ته ویلای دا ګرمي لګي له دوام کو اولانا وای وان د سین پر ماقام کو اولانا دا ګرمي لګي له دوام کو اولانا شرا پر سین پر ماقام کو اولانا وای جسر ولا سنوالا خدای پتا پتا ولا سنوالا خدای پتا پتا نیکه تمه پستر کی سلام کو اولانا Simun palma wala zamun gadira nishtabe de kabar zeno zamun gadira nishtabe de kabar zeno salam baru basmala de gram wala wala mor simun palma wala chilani rawana wala sunte minhum chilani rawana wala sunte minhum jari pajura Salam pade mata salam ramu
زموږ په دې علاقې کې زموږ په دې محلو کې ځای په ځای ګردونه پراته دي او دا بیماري اکثر له دې نه لګي. که موږ سره د عوامو لږ تعاون وکړو، د حکومت سره تعاون وکړو، نو زموږ د علاقو ورسره دا ګندګي به ختمه شي، دا بیمارۍ به ختمه شي. یوازې دا ټوله لکه چې حفیظ صاحب وایي چې دغه ده که نه، نو یوازې ټوله خو نه ده که نه، دې نه هره یوه بیماري لګي او نو زموږ عوامو له پکار دي او حکومت ته خاص کر پکار دي چې زموږ عوام حکومت سره تعاون وکړي، حکومت موږ سره تعاون وکړي چې دا ځای په ځای صفایۍ دا نالۍ چې کومې ګنده دي پکې داسې چینجي لري او شی را مچان پې ناست دي، دا چې کیني په صحیح بالګا په بس تیار بیماري ده. ملیریا دې ته دی ډېره مخکې متفري خورې د بیماري ډېره ده، دې ملیریا ده چې د کور نه راوځو دومره ګنده او بهېږي پکې او دومره ځان پکې پروت ده چې بس دا حکومت ته مې دا خاص کړو چې دې څنګه څنګه تاسو واورېدو د شاعر صاحب خبرې لکه چې څنګه دوی وایي چې په موږ اوس بیماري ډېره ده، دا همدغه مسله ده چې لکه زموږ د کلي کې صفایي نشته، ناروغ کې صفایي نشته، ناروغ نه ګند راوباسي په ځای باندې واچوي. دې حکومت خلکو له پکار ده چې دا راوباسي په ځان ورځ میوندواره ورځ جوړ شي چې نه دی کې ختمېږي، نو هغه یې پرېږدي په هغې باندې واپس هغه دسمې ته ورغورځي. دا کوم انصاف ده؟ موږ تاسو ته وایو، تاسو مشرانو ته وایو دا پیغام مخکې ورسوئ رسونکو، تاسو یې مخکې فعال او مخکې فارورډ کړئ چې یاره نور یې وګوري، نور هم څه مطلب حاصل کړي چې موږ دا پیغام مشرانو ته ورسېږي. موږ دا وایو چې موږ دا پیغام زموږ د قوم شاعر دا پیغام دا مشرانو ته ورسېږي. موږ به تاسو سره نور په دې خبرې کوو، نور هم تاسو سره مشران مخکې کوو. زموږ نن ډېره ورځ وه، موږ تاسو ته راغلي یو چې موږ تاسو سره یو شاعري مېلوو، یو پیغام تاسو ته درکړو، د صفایۍ حالت تاسو سره یو څو خبرې وکړو چې دا موږ سره نور خلک مېلاوېږي، موږ به ورځو، موږ به سکرټریانو ته ورځو، مشرانو ته ورځو چې موږ ته د دې په هکله صفایي وکړي که نه، زموږ د خبره مخکې ورسوي. نو بس زموږ نور څه نشته، نور څه خبره نشته، همدا زموږ مسله ده غوڼه غونډه کې چې یاره حکومت دې زموږ مرسته وکړي، زموږ د ملاتړ دې ودرېږي او موږ سره دې د صفایي مهم کې مخکې تعاون وکړي. جی صادق صاحب ګرانو کتونکو چې تاسو زموږ د ملګرو جذبات او خیالات واورېدل، اوس به زه تاسو ته د ویډیو مقام هم ښیم چې موږ په کوم مقام باندې ناست یو. دا مقام دی د کوهرامان پښتو ادبي کاروان مدني دفتر دی. په دې کې چې کوم دا په میاشتې کې یا په هفتې کې یو ویډیو کېږي چې هغې چې کوم دا هغې کې مختلفو شاعرانو هم خپله حصه کړې وي، خپله برخه پکې اخیستې وي، خپل خیالات یې پکې هم پیش کړي وي، هغې له به هم ویډیو له راځو. بله خبره زموږ چې کوم د ویډیو د چینل سټارټینګ دی، نو په دې کې به موږ نه مختلفو ځایونو کې چې کوم دا غلطیانې هم کېږي، نو تاسو نه موږ د هغې بارې چې کوم دی معافي هم غواړو، معذرت هم غواړو، ځکه چې موږ نوي یو، موږ نه مختلفې غلطیانې کېږي، تاسو به هغه غلطیانې اګنور کوئ او زموږ به مخکې مرسته کوئ، زموږ ویډیو به شیر کوئ او ورسره به زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په دې باندې ستاسو پیسې نه لګي، ستاسو څه او مشکلات دې باندې نه وي، نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ، ځکه چې دې سره به زموږ حوصله افزایي هم وشي او ورسره به موږ د نیکسټ ویډیو دپاره هم تیار شو چې ستاسو موږ سره څومره چې کوم دا مینه وي، دومره به زموږ مینه هم تاسو سره زیاته وي. موږ به تاسو دپاره نوي ویډیوګانې راوړو، نوي خلک به هم تاسو سره میلاوو، ښه خلک به میلاوو تاسو سره. نو د دې دپاره به تاسو موږ سره مرسته کوئ، زموږ پیغام به مخکې رسوئ. دې باندې د دې طریقې باندې به تاسو سره زموږ مینه زیاتېږي، تاسو به موږ سره مینه زیاتېږي او دا پروګرام به مخکې ځي. زموږ علاقه به چې کوم ده په دې باندې ښایسته ښکاري، زموږ د علاقې خلک به تاسو ته پته ولګي چې څومره ښه خلک پکې شته، قادر خلک پکې شته. د نورو علاقو چې کوم شاعران دي هغه تاسو ته پته ده چې څنګه مشهور شاعر دی بغداد دانش صاحب یا منیر صاحب چې کوم دی، هغه تاسو ته ډېره زیاته پوهه پته راشي هغه څنګه مشهور شاعران دي. خو د دې نه د هغوی هم زه دغه نه کومه عزتي هم نه کومه، ځکه چې هغوی خپل مقام ډېر ښایسته حاصل کړی دی. خو زموږ د علاقې شاعران هم د دې نه زیات یعنې ساتي په
خپل ځان کې نو د دې لپاره د دې ټیلر ځان راوړلو لپاره موږ راوځي نو مهرباني وکړئ تاسو موږ سره مرسته وکړئ اوس موږ تاسو نه اجازه غواړو د الله په امان